عزتمنو مسلمانانو ورونو د سیرت سلسله بیانې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په تېره جمعه دا بیان هم شوی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت فائدې څه دي. بنیادی فائدہ دا چې مونږ ته د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د ژوند تیرولو طور طریقې معلومې شي او مونږ د هغې په پل باندې روان شو. ځکه د انبیاء کرامو د بعثت مقصد هم دغه چې د هغې قومونه او امت د هغې په نقش قدم باندې روان شي او د دې وجې نه زمونږ دغه سلسله مطلقاً دغسې د تاریخ په طور نه بیانېږي بلکې چې چېرته یو نقطه وي یو ضرورت وي او د سیرت په حوالې سره هغه کار اختیارول وي نو د هغې وضاحت په منځ کې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو نو دغه وخت د مدینې منورې دا ډیر زیات په غزواتو کې تیر شوی دی، غزواتو کې جنگونو کې. تاسو ته معلومه د جنگ بدر، احد، خندق او بیا چې کوم دی نو غزوه تبوک، مختلف جنگونه، فتح مکه، دا د مدینې منورې چې کوم ژوند حصه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې شوي او د غزواتو مطلب څه دی د جنگونو. زمونږ په عرف کې د جنگ تصور بل شان دی او په اسلام کې د غزوې تصور بل شان دی. جنگ خو زمونږ خلک په پوله پټي او جیداد باندې هم کوي، په پیسو باندې هم کوي، په عہده او منصب باندې هم کوي، په قومیت باندې هم جنگ کیږي، په ژبه او لسانیت باندې هم جنگ کیږي، د فخر لپاره هم جنگ کیږي، د خپل پهلوانۍ او بهادرۍ د اظهار او د خول لپاره هم جنگونه کیږي او د خاندان په سر باندې جنگونه کیږي. دا مختلف جنگونه. دغه جنگونه دا د جاهلیت په زمانه کې کېدل چې کله تورې تیارې وي، کفر و شرک عام او دین اسلام کې د غزوې تصور دا هغه نه دی کوم چې د جنگ تصور زمونږ په سوچ کې دی. زمونږ په دې علاقه باندې هم قبایل د پښتنو جنګېږي د یو بل سره، کله په غر باندې جګړه وي، په ځنګل باندې جګړه وي، کله په قوم باندې جګړه وي، کله په یو څیز وي، کله په بل څیز وي. دا د جاهلیت د زمانې جنګونه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شی دا ختم کړی دی چې کله هغوی مبعوث شول نو بیا یې وفرمایل چې د یو قبیلې کس د بلې قبیلې دا رونه دي او د مدینې منورې کس او بهر نه راتلونکی کس د روم نه صهیب، د حبشې نه بلال، د ایران نه سلمان فارسی رضی الله عنه، دا په خپله کې ټول رونه دي. دا علاقایي او نسلی او قومي او لسانی تعصبات رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول د جاهلیت د زمانې د خپل خپو د لاندې چخڼي کوي. بیا په اسلام کې د غزواتو تصور سره هغه دا دی چې د الله جل جلاله په حکم باندې او د الله د رسول په حکم باندې د الله جل جلاله د دین او د الله د قانون او د الله د کلمې د اعلا لپاره، د اوچتولو لپاره، د الله د دین او د الله او د مسلمانانو د پیغمبر اسلام د دشمنانو سره جنگ کول دې ته غزوه وي. دا جنگ د الله په حکم وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات او د طریقې مطابق وي او دې کې نیت صرف او صرف دای، صرف او صرف دا نیت
چې د الله جل جلاله دین په ټولو ادیانو باندې سربالا شي او د الله قانون په ټولو قوانینو باندې غالب شي او د الله کلمه لا اله الا الله دا په ټولو باندې غالب شي نو د الله د قانون او د دین د کلمې د اعلا لپاره دا جن په دې کې نیتم اغنی چې کوم عرفي او لسانی او د تعصبات په بنیاد باندې جنگونه کی او په دې کې طریقم اغنی طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې حکم اغنی آل ته حکم یا د نفس ته یا د قوم او د خاندان دی یا د خپل مشرانو د شفلان کو ډمړو به غیرتو تاسو په خپل ازمکه نشي جنگلې کله پلار زامنو ته وای کله د قوم مشر کشرانو ته وای بلکې دلته د الله جل جلاله حکم وی او طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی آل تک جنگ د زمکه د وطن د قوم د جبه او د مال له حفاظت تباری او دلته غزوا د الله جل جلاله د دین د حفاظت تباری چې د الله جل جلاله دین محفوظ زکه زمکه د الله دا وطن د الله دی کائنات د الله جل جلاله دی او ټول کائناتو کې سلطنت د الله دی نور سپوږمۍ اسمانونه کهکشاګانې نورې سیارې د زمکه د لاندې چې څومره مخلوقات دي په زمکه کې چې دي په زمکه د پاسه دي د اسمان او د زمکه ترمنځ دي د اسمانونو په مابین کې دي د اسمانونو د پاسه دي کوم کائنات چې دي چې موږ ته معلوم دي یا نه دي معلوم په هغه ټولو کې حکومت او سلطنت د الله جل جلاله دی نو قانون هم دغه چلیدل پکار دي په زمکه دا غزوه د دې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاته پوسو ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ته غالبا چې یو سړی دی یا رسول الله هغه د قوم د پاره جنگيږي د شجاعت د پاره جنگيږي د خپل پهلوانۍ د قوت د اظهار د پاره جنگيږي د قوم او د ملک د پاره جنگيږي په دې کې کوم یو د الله په لار کې دی کوم جهاد ته مونږ د الله په لار کې جهاد ویلې شو جهاد فی سبیل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو په جواب کې او فرمایل چې کوم سړی جنگيږي من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا قانون بلند ہو اللہ کے کلمے کا جھنڈا بلند ہو وہ اللہ کے راستے میں ہے اور باقی زمین پر جنگ جائیداد پر جنگ ملک کی مٹی پر جنگ اور لسان اور زبان پر جنگ اور قومیت کی بنیاد پر جنگ یہ ہمارے ملک کا باشندہ نہیں ہے اس بنیاد پر جنگ یہ ساری کی ساری جاہلیت کے نعرے دا ټول جاہلیت رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو جمله کې دا ارشاد ځکه فرمایلو چې کوم سيزونه نفي کول نو ډیر زیات دي او چې د کوم د بار د الله په لار کې جنگ کیږي نو هغه صرف یو شی دی هغه څه دی د الله رضا او خوشنودي او د الله د دین بالادستی چې دا وشي نو بهرحال صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په معیت کې د کافرو سره کوم جنگونه شوي دي هغه ته غزوات او مغازی وي هغه دا جنگ نه دی لکه زمون چې کوم تصور دی یا د نن سبا دنیا جنگونه کیږي او دا جنگ عبادت ته غزوات په دې باندې اجر او ثواب دی په دې کې ژوندې واپس کور ته صحیح سالم راتلونکي کس غازی دی او مأجور کور ته واپس راځي لوی اجرونه حاصل کی او په دې کې چې څوک مړ شي او وجل شي قتل شي هغه شهید دی هغه ته الله جل جلاله درجات ورکړي دا د الله جل شأنه رضا او خوشنودي حاصلول دي دا الله قرب حاصلول دي نو دا غزوه او د جنگ تصور بالکل جدا رسول الله صلی الله علیه وسلم په معیت کې چې صحابه کرام دا الله د دین د دشمنانو د کفارو سره جنگیدل نو هغه د غزوات وي او دغه وجه ده چې پلار به د زوی په مقابله کې رور به د رور په مقابله کې دغه سه خپل انتهایی عزیز او قرابتدار هغه د یو بل مقابله ته راوته په جنگ بدر کې یو طرف ته پلار او بل طرف ته زوی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی چې رستو صحابي دی مسلمان شوی دی عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنه
په بدر کې هغه د مشرکینو سره د هغوی په میدان کې ولاړو. او ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه کس دی، هغه هستی ده چې ړومبی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دی، د مسلمانانو په صف کې ولاړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نو دا پلار او زوی په مقابله کې دي. نو بعضې کتابونو لیکلي دي چې عبدالرحمن ابن ابي بکر خپل پلار ته ووی چې کله رستو مسلمان شو، وی چې پلاره ته زما د تورې د لاندې راغلی وی په بدر کې، خو ما وی چې پلار مې دی نو ځکه مې درته څه ونه وي. ابو بکر صدیق ورته وایي چې په الله مې د قسم وي که ته زما په تورې د لاندې راغلی وی نو ما به هغه ساعت قتل کړی، ما به دې ته نه کتل چې دا زما بچی دی. ولې؟ ځکه چې دا جنگ دا د خاندان دپاره نو، دا د قومیت دپاره نو، دا د اقربه پرورۍ په بنیاد باندې نو، بلکې دا صرف او صرف د الله او د الله د رسول او د الله د قانون د بالادستۍ دپاره. ځکه زوی د پلار په مقابله کې راځي، یو مسلمان دی بل کافر، رور د رور په مقابله کې راځي. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته لاړو نو الله جل جلاله د قتال حکم نازل کو. قرآن کریم کی دی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. ان لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے حکم دیا، ان کو اجازت دی گئی ہے جن کے ساتھ کافر لڑتے ہیں، بانهم ظلموا اس بنیاد پر کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، وان اللہ علی نصرهم لقدیر اور یقیناً اللہ جل جلالہ ان کی مدد کے اوپر قادر ہے. هغه خلکو ته اوس حکم شوی دی د قتال چې تاسو وجنګېږئ د دې دشمنانو سره چې کومو خلکو تاسو په مکه کې تنګولی. نو که چېرې د نفس د تنګولو د جان د نفس د مال په بنیاد باندې جنګ وی نو په مکه کې به هم بیا جنګېدل، لیکن هلته د الله حکم نو نه جنګېدل. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کې نه جنګېدل. صحابه 14 کاله په دغه صورت کې تیر شو. صحابه به وی چې یا رسول الله په مونږ باندې ظلمونه کېږي، زمونږ کسانو باندې څوک په لارو کې راښکې شي، د چا په خپو کې پړې چولی شوی دی، او د چا په سینه باندې چې کوم دی نو ګرم کاڼي ږدي، او څوک په انګار باندې سملی، او څوک په پوزي کې بند کې بیا په باندې ورپسې لوګې پرېږدي. دغه تکالیف او عذابونو کې زمونږ ملګري مبتلا دي، نو موږ ته د جنګ حکم راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه وي وجه څه وه، د الله جل جلاله د طرف نه حکم نو. او چې کله د الله حکم رالو نو دغه وخت کې مدینې منورې ته هجرت شوی، بیا د الله جل شانه د طرف نه دا آیات نازل شو، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. جن لوگوں کے ساتھ کافر لڑتے ہیں چونکہ وہ مظلوم ہے اس لیے اب ان کو قتال کا حکم دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا حیات مدنی د مدینې منورې ژوند په دغه غزواتو کې تیر شوی. یو غزوه ده او یو سریه ده، د یو جمع د غزوات او د بل جمع د سرایا، چونکې دا د سیرت سلسله ده نو دا بیان ضروری دی. غزوات هغه جنگونو ته ویلی کېږي چې په هغې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به نفس نفیس مبارک په خپله شریک هغې ته غزوات. لکه بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله شریکو دې ته غزوه وي، او د مورخینو د سیرت نگارو په اصطلاح کې هغه جنگ چې کوم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تلی او په هغې کې صحابه کرام استولی لږ تعداد یا ډېر، هغې ته سریه وایي. د غزواتو تعداد څومره دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله کومو جنګونو کې وتی دی، د هغې تعداد د 19 نه واخله تر 29 پورې راځي. بعضې حضرات وایي 19 دی، بعضې حضرات وایي 29 دی. او دا اختلاف په تعداد کې دا فرق په دې بنیاد باندې دی چې کله داسې هم شوي دي چې په یو سفر کې 3 او 4 جنګونه شوي دي، نو چې کوم صحابي هغه سفر یو ګڼلی دی نو هغه ورته یو ویلی دي، او چې چا بیل بیل قبایلو سره جنګونه شوي دي 3 یا 4 نو هغه ورته 4 غزوات ویلي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکې مکرمې ته رالو نو مکه فتح شمه، نو دې ته غزوه فتح وایي.
او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حنین ته لاړو په دغه سفر کې نو د حنین سره جنگ شوی دی او په هغې کې بیا 2 جنګونه واړه واړه نور شوي دي نو دا 4 په یو سفر کې وشو نو تعداد کې اختلاف په دې بنیاد باندې نو 29 تقریبا یا کم از کم 19 دا هغه غزوات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ذات اقدس سره به نفس نفیس په دې کې شرکت کړ او کوم جنگونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تلې د سوجنه او صحابه کرام استولي هغې ته سریه وي جمع د سرایا ړومبې سریه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استولي دا نو چې کله هجرت شو په ړومبي کال د هجرت باندې په رمضان کې هجرت د صحابه او د محرم نه شروع شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت کې چې کوم کې تاسو یې ربیع الاول کې هجرت کړی او بیا په رمضان کې ړومبۍ سریه شوې ده نو ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانیه رجب شعبان 6 میاشتې پس یا 9 میاشتې دا بیا ړومبۍ جنگ شوی سریه په دې کې حضرت حمزه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر مقرر کو او داغه په امارت کې 300 کسان صحابه ورکل او دا 300 ټول دا مهاجرین دي په دې کې انصاری صحابینو او مهاجرین به هغه چاته وي چې کوم د مکه مکرمه نه هجرت کړو مدینې ته او انصار هغه دي چې کوم د مدینه منورې باشندگان حضرت حمزه رضی الله عنه چرته استول او سیف البحر ته د مدینه منورې نه سمندر په طرف باندې علاقه وا صد باره استول د کافرو د مشرکینو د مکه د ابو جهل یو قافله د شام نه روانه و تجارتی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قافلې مخې ته واستو تاسو لاړ شئ په دې کې جنگ نه دی شوی مخامخ شیو لیکن جنگ نه دی شوی او په کافرو باندې روب پریوت د دې ابتدا فایده دا وه چې کافرو باندې روب پریوت چې اوس خلک دومره جوګه شو چې موږ ته مقابلې ته راوتی شي بیا ورپسې متصل یو میاشت پس بله غزوه شوې چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان کس دا مخکې سریه کې حضرت حمزه رضی الله عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی او بیا په دویمه سریه کې چې کوم دی نو دا د تره زوی دی عبیده ابن الحارث حارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دا عبیده چې په بدر کې هم دی شریک شوی دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی دین تاسو اندازه ولګوي چې ابتدا د سختو د مشکلو کارونو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا نو د خپل ځان نو د خاندان نه کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه ابتدا کړی په سود کې ابتدا کړی د خپل ځان نه مخکې به په مکه کې سود غشته کېدو چا سره به پیسې وي بل ته به پیسې ورکړي په نفع باندې مثلا دا 50,000 روپۍ والا او په دې باندې ما ته میاشت په میاشت یا کال په کال دومره ګټه راکو دا سود دی څرګند سود دی قرآن کریم کې الله جل شانه د دې حرمت نازل کړی دی واحل الله البيع وحرم الربا الله جل جلاله تجارت حلال کړی دی او سود یې حرام کړی دی سود کېدو چې کله د سود د حرمت حکم نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرمت حکم بیان کو چې سود حرام دی او ړومبې هغه سود چې زه ختموم او پیسې به ناخلي هغه ګټه چې شوي ده هغه د عباس سود دی حضرت عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو خلکو ته د حرمت د سود پته نه احکام نو نازل شوي نو سود کو او دا یې ترو د تره نه شروع کوي ول ابتدا زه د ده نه کوم چې ده چې کومې پیسې ورکړي د رأس المال د ده حق دی هغه دې واخلي او دا نوره چې څومره ګټه ده هغه ټوله ختمه نو ابتدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر مشکل او سخت کار کې د خپل ځان نه او د خپل خاندان نه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې دي چې کوم یو کس په بل باندې کل وي بوج وي کل په عربی ژبه کې قرآن پاک کې دا لفظ استعمال شوی دی وهو کل علی مولا بوج ته وي لکه مثلا د چا په اولاد کې یو زوی داسې دی چې هغه نانجې پانجې دی خپې کمزوري دي لاسونه کمزور دي سر یې وړوکی غونې دی او مرزادي دی بیمار دی اسم نشي کولی خبرې نشي کولی
د خپل بګ نشي تړلې پرتوګ نشي پرانیسته بول او براز د مور سنبالي او پلار یې خرچه پورته کوي دا امتحان دی لپاره ابتلا ده د تکل ویلې کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو کس پتا سو کې داسې بوج وي یتیم وي ماشوم وي سګټلې نشي هغه الیا هغه ما تر اسپاري زبر داغه خصمانه کوم زبر داغه تربیت پورته کوم او د چانه کمال پاتې شو نو دا مال داغه د اولیاء او داغه د ورثاو کې دي تقسیمي نو زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره مشفق مهربان هر سختی په خپل سر په خپل قبیله په خپل خاندان غشتي هوار سہولت بلته او پردي رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دواړو کې د خپل قبیله د خپل قوم او د خپل خاندان کسان است نو دویمه سریه کې عبیده ابن الحارث رضی الله عنه دا واسطه او پاره کې د سره 200 کسانو او بیا دغه وخت کې چې کوم نه د کفارو یو قافله وا هغه تجارتي وا بعضی وی د هغه مشر ابو سفیان هغه د شام نه روانه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لاړ شي غي ته مخه توزي نو دا حضرات لاړل دام سراسر مهاجرین دي انصار پکې نشته او د دې وجه دا وا چې انصارو چې کله بیعت کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په بیعت العقبه کې چې دغه په دې سلسله کې دا تذکره راغلي د شی وی نو په هغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا لوس کړو چې مونږ بستا داسې حفاظت کوو لکه سړی چې د خپل بچو د خپل اهل و عیال حفاظت کوي نو په مدینه منوره کې حفاظت غي کولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکې دا بوج غي پورته کړو او مهاجرین ټول لدې ځای د بار نه آشنا خلکو د مکې نه راغلو د مکې باشندگان نو ځکه په مکه مدینه منوره کې حفاظت ذمہ داری غي غشتي او ابتدا کې مهاجر چې بچرته استول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول به مهاجرین استول البته بیا دغه انصار د ټولو نمخ کې په دغه جنگونو کې وتی دي دغه تذکره هم ان شاء الله راشي په دغه جنگ کې چې ابو عبیده ابن الحارث رضی الله عنه امیر لخر نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقرر کړو دای چې کله لاړل قافله مخ تشفه دای په خپل سره کې ګډوډ شو او په دې کې مرګ نه شوی جوب نه شوی لیکن دې کې دوه کارونه شوی یو دا چې ډومبه غشه په دې کې چلیدل د رمی شوی ده فایر نن سبا وته فایر وای هغه زمانہ کې رایف میوه نن سبا ټوپک ته هغه زمانہ کې غشه لیندا نو ډومبه غشه چې وشته ده په اسلام کې اول من رما فی سبیل الله فهو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ډومبه هغه کس چې د الله په لار کې ډومبه غشې وشته د په کافرې چلولې د هغه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا عشره مبشره کې د په کافرو باندې ډومبه غشې په دې سریه کې چلولې او هغه سره سوک مرګ جوب لنو شي البته دو کسانو مسلمانان چې دا د کافرو په دې قافله کې غیر اخلاص شو هغه څنګه د کافرو سره په مکه مکرمه کې ډېر مسلمانان داسې وو چې هغه مسلمانان شوی هغه مدینه ته راتګ غوښتو هجرت ته راتلل لیکن کافرو به تړلی او پرې خل بینا او بیا به چې چرته تلل نبی به کله ځان سره بوتلل دا غي نبی کار غشتو د خاندان خلک نو پدې کې یو حضرت مقداد رضی الله عنه ابن عمر او یو عتبه ابن غزوان دا دوه کسان مسلمانانو دا د کافرو سره په قافله کې را روان او د مکه مکرمه په دې خیال باندې قافلې سره شامل شيو چې کچرته دا قافله په مدینه منوره تیریږي او مونږ چرته کې داسې گنجائش او فرصت مونږ ته په لاس رالو چې د دې خلکو نه مونږ تختیدې شو نو مونږ بدینه وتختو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مدینه منوره کې یوځای شو دا موقع دی لټوله خو د قافلې پرې خلنا چې څنګه دلته عبیده بن الحارث سره دا نور صحابه دا قافلې ته مخامخ رالل نو دی قافلې والو سره د ځان غم شو د قافلې غم شو نو دا دواړه کسان د صحابه او اخلاص کله دی قافلینا عتبه ابن غزوان رضی الله عنه مقداد رضی الله عنه دا د مسلمانانو صحابه سره چرته لاړل مدینه منوره
او دا مقداد رضی الله عنه هغه کس دی چې دی واحد کس دی چې په اس باندې سورو په بدر کې نورو غریبانانو سره آسونه نه وخان. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خلک استولو د څه لپاره، بعضې ذهنونه د جهالت د وجې نه، د ناپوهۍ د وجې نه هغوی دې ځای کې په ذهن کې اشکال او اعتراض راځي چې که دا د مال لپاره استول نو مال شو که دا خو ټیک نه ده. او بعضې دا چې مثلا تجارتي قافله روانه وه نو بې ګناه خلک وجل که د دوی د وجلو دپاره نو دا خو ټیک نه ده. په امن یو قافله روانه ده د هغې د وجلو دپاره ته لښکر استې، دا خو ټیک نه ده. نو دا اعتراض بعضې کافر او مشرکین او ملحدین او زنادقه خلق خو کوي، لیکن کله د یو مسلمان په زړه کې چې هغه سم مسلمان وي د ناپوهۍ د وجې نه دا خیال راپورته شي، او چې کوم پوه وي هغوی دا ذهن کې دا اعتراض او اشکال له سره راځي نه. د دې دپاره د یو تمهید ضرورت دی چې دا خبره ستاسو په ذهن کې کینی. هغه دا چې الله جل جلاله د انبیاء سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا راواستوله. پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو، که چېرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وی راغلی نن به دا رونق نو دا کوم چې د مزونو په شکل کې مونږ وینو، د رمضان د روجو په شکل کې وینو، زکات، حج، د دین اسلام احکام، ذکر الله، عبادات، طاعات، د الله جل شانو د خوشنودۍ او د راضي کولو لارې چارې اعمال، دا بنو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطې سره چې هغه الله پیغمبر جوړ کو، مونږ د خپل خالق او مالک چې هغه زمونږ خالق پیدا کوونکی هم دی، مالک هم دی، زمونږ رب هم دی، مونږ هر یو ضروریت هغه پوره کوي، هر یو حاجت زمونږ هغه پوره کوي، د رزق بندوبست زمونږ هغه کوي، ژوند هغه مونږ ته راکړی دی، پیدا کړي هغه یو مونږه. د هغه ذات د عبادت طریقې مونږ ته څوک ښیي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغه ذات د خوشحالولو لارې چارې مونږ ته څوک ښیي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ځکه د بندګۍ خلاصه دوه څیزونه دي، اللہ کی مرضیات اور اس کی نامرضیات کو پہچاننا. بس دا اللہ مرضیات او دا غن نامرضیات پیجندل اور اللہ کے مرضیات کو اختیار کرنا اور اس کی نامرضیات سے بچنا، او دا اللہ مرضیات اختیارول چې په کومو څیزونو هغه خوشحالیږي او دا هغه نامرضیات دې نه ځان ساتل، دا د بندګۍ خلاصه ده. الله جل جلاله مرضیات او د خوشنودۍ ذرایع مز، روجا، حج، زکات، تلاوت د قرآن پاک، ذکر الله، شرعی توګه باندې معاملات، معاشرت او اخلاقیات، هغه عقاید چې کوم اسلامی او ایمانی عقاید دي، ایمانی صفات، د دین اسلام او د مذهب او د شریعت محمدی مطابق اعمال کول، د الله جل جلاله مرضیات. مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اخول او د هغې حکم یې راکو، بعضې په هغې کې فرض دي، بعض واجب دي، بعض سنت مؤکد دي، بعض غیر مؤکد دي، بعض مندوبات مستحب پوری. د جمعې په موزم مونږ الله راضي کو فرض دی، او دې مستجرات لوب او دس مونږ کړی دی، مسواک م کړی دی، نو مسواک چې م کړی سنت دی، په هغې مونږ خدای راضي کو. ځکه که یو کس چې کوم دی نو د مسواک په ځای باندې په چاکو باندې غاښونه صفا کړل یا په برش باندې په ټوت پیسټ باندې صفا کړل نو دم د غاښونو صفایي وکړه، لیکن سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل ونه شو. السواک مطهرۃ للفم ومرضاۃ للرب. مسواک کرنا یہ منہ کی صفائی کا آلہ ہے اور رب کو راضی کرنے کا آلہ ہے. دې سره خوله پاکیږي او رب خوشحالیږي. تاسو ته ما وویل چې د الله دا مرضیات د فرایضو نه راواخله تر مستحباتو پورې شته. نو مسواک الله سنت دی، که چا ونه کو په اودس کې مسواک نو اودس یې وشو، لیکن د لوی خیر نه محروم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسواک کولو او داسې مسواک به کولو کلک کلک چې په
اوریو باندې په غاښونو باندې په ژبه باندې صحابه وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لاړ دغه یو دس کولو مسواک کولو وکان یتقوا یتعوا یقول اع مختلف تعبیرات صحابي کړي دي چې پیغمبر علیه السلام او یا اع کول سړی چې د مسواک کومي ته حلق د ورسې نو بیا او کوي لکه الټی چې سړی کوي نو دومره رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکید سره مسواک کول وجه دا و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فرښتو سره هم کلام او د فرښتو سره به خبرې کولې د الله وحی به جبرئیل علیه السلام راړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بخوا کې ناستو او فرښتې د بدبوئی نه تنګېږي نو پیغمبر علیه السلام به مسواک کول امت ته دا امر دی لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه کچری زمام امت په مشقت کې نه پریوته نو بیا به د خپل امت ته ما امر کړو چې د هر مزد لپاره مسواک کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو نو آخري عمل چې کوم کړی دی عمل هغه مسواک کړی دی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کېدو سخت بیمارو او شیبره تبه او دا سر مبارک زما په جولای کې پروت پدې کې دا غیر رور رالو د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها رور عبدالرحمن ابن ابي بکر چې د چا تذکرہ ما تاسو ته مخکې رور رالو هغه سره مسواک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې داغه په لاس کې مسواک ته قتل او مبارک دغه وخت کې خبرې نشوي کولې دومره په سختی و نو حضرت عائشہ رضی الله عنها ډېره زیرکه بیبي و اپوش چې پیغمبر علیه السلام مسواک غواړي نو ما ته چې یا رسول الله مسواک ته زړه کېږي وی چې سره په اشاره سره وي نو ما عبدالرحمن نه مسواک واغشتو او هغه تازه مسواک نو په خله کې مې هغه وجولو نو دا غبرش مې جوړ کو بیا مې نرم کو او بیا مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکو نو هغه وی داسې مسواک کو لکه خکلک مسواک یو په آخر کې او ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها په دې باندې فخر کولو چې په آخر وخت کې زمان لیاړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیاړي د شي بیبي و د خزي خاون په منځ کې تعلق وي د زوجیت نو په دې به فخر کولو ځکه چې هغه مسواک دی خله کې نرم کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه مسواک بیا په لاس کې او حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې د الله سے داسې پورته کونه د مسواک د لاس نه پریوتو دا ګوته داسې نیولي و برا او دا یو فرمایل اللهم بالرفیق الاعلى اللهم بالرفیق الاعلى یا الله زه د پورته رفیق او ملګرو څخه طلب غواړم یعنی د الله جل جلاله سره او اوس د دنیا نه زم دا خو او دا جمله چې ام المؤمنین فرمایي ما واورید نو ماته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث یاد شو او حدیث پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې ذکر کړو هغه دا چې انبیاء نه کله الله پاک روح اخلي نو اول ته اجازه اخلي نو دا دومره لوی اعزاز او اکرام حالانکه مری هر یو کس په خپل نه خدا دا غي اکرام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې کله د پیغمبر خوښ شي بیا ته روح واخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا جمله او نو زما یاد شو دا حدیث چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الرفیق الاعلى یا بالرفیق الاعلى یا اللهم بالرفیق الاعلى دا او فرمایل ندی مقصد دا چې زبرت للوړ بس ته دنیا نه تګ وړ نه دغه وختي پسې بیا فورن سا ورک نبی کریم صلی الله علیه وسلم عرض می دا کول زما عزتمندو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته رالو نو دا الله جل جلاله مرضیات د خوشنودی اعمال چې خدای په کوم راضی کیږي دای مونږ ته وخل او نامرضیات زنا دا په نامرضیاتو کې د حرام ده سود حرام ده نامرضیاتو کې ده رشوت حرام ده نامرضیاتو کې ده دروغ ویل حرام دي نامرضیاتو کې دي دوکه ورکول په معاملاتو کې حرام دي نامرضیاتو کې دي غش حرام ده ملاوت نامرضیاتو کې ده غلا حرام ده په نامرضیاتو کې ده بے گناہ قتل حرام ده نامرضیاتو کې ده شوک او ډاکا حرام ده نامرضیاتو کې ده شراب نوشی او هر قسم مسکر شی حرام ده نامرضیاتو کې ده دا یو لوی فرشت الله جل جلاله دا سيزونه حرام کړی دي په دې د دې په ارتکاب سره الله ناراضه کیږي
او هغه کارونه چې کوم مامور به هادي مرضیات دي د هغې په ارتکاب سره الله راضي کېږي. دا د بندګۍ خلاصه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت او د هغې نه مخکې د نورو انبیاء کرامو بعثت دا د الله جل جلاله لوی نعمت دی د خپلو عبادو لپاره چې موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د ژوند تېرولو لار وښوله چې په دې لار باندې روان شي نو ته به الله ته ورسېږي او د دنیا څه چې د آخرت فوز و فلاح به هم ستا مقدر شي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د نورو انبیاء د بعثت مقصد. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا دنیا ته تشریف راوړو، بیا به خلکو ته دعوت ورکولو. تاسو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی ژوند حیات مکیه هغه ټول مخې ته رالو چې کله یو څخه ځه کله بل څخه ځه کله یو څخه ځه کله بل څخه، کله یو قبیلې ته دعوت ورکو کله بل ته دعوت ورکو، کله یو رټلې کله بل، کله چا په کاڼو ویشتې کله چا څه اذیت رسولې کله ملګرو ته اذیت رسېدلې. په دغه ترتیب باندې نرمۍ سره ملاطفت سره شفقت سره نرمۍ سره قوم به ویشتو په کاڼو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعاګانې کو. بعضې خلک په دې کې مسلمانان شول او هغوی ابدي سعادت حاصل کو د دنیا هم د آخر هم لکه صدیق اکبر او نور حضرات. او بعضې خلک په کفر باندې پاتې شول او مړم په دغه کفر شول. دا انتهایی شقی او بدبخت او لکه ابو لهب او ابو جهل وغیره وغیره. بعضې داسې وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ښه تعاون او مرسته یې کړې ده لیکن کلمه یې نه ده ویلي، مسلمان شوی نه دی، سر یې پې ورکولو په پیغمبر علیه السلام لیکن کلمه یې نه ده ویلي، نو د غم په حالت د کفر باندې مرګ رالو جهنم ځای. لکه ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه وه او څومره جانثار ترې او هر څه یې په بیه باندې په جنګ اغشتي و دشمني اغشتي و د خپل وراره دپاره لیکن د مرګ په وخت کې هم دا کلمه ونه وي ځکه د مشرکینو مشران ورسره ناست او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای تره دا کلمه ووایه چې زه ستا د طرف نه الله جل شانه سره وجنګېږم. او جنګېدو نه مراد ده چې یا الله زما تره خو کلمه ویلي نو دغه وخت کې ونه وي. مشرکینو به ورته یو څه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته دغه دعوت د ایمان ورکولو او په آخر کې دغه جمله د خولې نه راووته چې زه د خپل پلار نیکه په دین باندې مرم د خپلو مشران. هغه شرک او بت پرستي وه. نو د هغه په باره کې مرضي چې هغه به په جهنم کې وي، خو جهنم کې چې کومه ډېره کمزوري طبقه ده د عذاب هغې کې به وي، خو وي به باغي. بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نرمۍ سره دا دعوت چلولو. بعضې کافر داسې وو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نرمۍ په مقابله کې به د هغې ملګرو ته به تکلیف او عذاب ورکولو، سختی به یې ورسره کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم تاسو ته سیرت مکی چې څومره بیان شو په هغې کې دا هر څه مخې ته راغلل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په آخر کې بیا د الله د طرف نه امر وشو، د الله د طرف نه د جهاد چې دوی سره وجنګېږي. او د جهاد د امر داسې دی، مثال یې داسې دی چې لکه په انسان په بدن باندې چرته دانه راوخیږي غټه، نو اول په هغې باندې د ملهمو پهه کېږي. سړی په کور کې یا ډاکټر د ملهمو پهه به کېږي، هغه ډېر نرم شي، تکلیف سړي ته نه رسوي. که په هغې باندې ښه شوه فبها، که په هغې ښه نه شوه نو بیا څه کوي؟ بیا اپریشن کوي. او بیا اپریشن ته جراح ته لاړ شي طب او جراحت کې، او چې کله اپریشن وشي نو اپریشن کې په چاقو باندې سیري دغه دانه او بیا دې ته زور ورکوي او د وینې ژبې ته نه بهر راوباسي. نو په دې کې درد او تکلیف وي ډېر، هغې مخکې په مقابله کې مخکې قسم. کله په دې کارونه شي بیا ډاکټران وایي موږ سره یو ماشوم طالب په کراچۍ کې د هغه خپه کې د وړوکوالي نه نقصان و، نو هغه چې به لیبې وکړي نو خپه به یې وپړسېده، نو چې لیبې وکړي نو خپه یې وپړسېده. موږ به ورته وایي چې لوبې مه کو، منډې مه وه. نو یو ورځ هغه خپه خرابه شوه، نو هغه بیا دې حد ته لاړه چې ډاکټرانو ووایي چې د ده د کټ کولو نه بغیر بله لار نشته،
شپږ کسانو د ډاکټرانو میټینګ پکې کېناست ځکه چې هغه خپه کې وتستنې منډلې نو هغه وایي دردونه نه کوي وایي چې دا به کټ کېږي او که دا دلته نه کټ نه شوه د ګیټۍ نه نو سبا به یې پنډۍ نه کټ کوي نو ترې هغه په ډېر مین هغه وایي زه نه کټ کوم نو هغه هلته نه راوستو پېښور ته نو پېښور کې د ګوډې نه هغه خپه کټ کړ نو بیا علاج دی هغه ژوندی دی الحمدلله اوس خپه یې نشته دی د ګوډې نه لومبی علاج دا و چې د ګیټۍ نه به یې کټ کړې او که ابتدا کې هغه ماشوم د دې احتیاط کولی پرهیز یې کولی نو بیا به دا پړسوب نو دا نقصان نو دغسې الله جل جلاله انبیاء کرام راستی هغوی د الله پیغام دې خلکو ته رسوي په نرمه او پسته باندې نو چې څوک ومني ډېره ښه او که څوک ونه مني نو د هغې نه پس بیا مشکلاتو سره مخامخ کېږي نو دغه مریض چې ډاکټر ته لاړ شي نو خپه یې هم پرېږي او تاسو ته پته ده چې پیسې هم ورکوي دا ټولو ته پته ده او کله په بعضې اپریشنونو باندې په لکونو روپۍ لګي او چې د سړي سر ته خیر شي سر یې بچ شي نو د ډاکټر شکریه هم ادا کوي چېرې ډاکټر صاحب ماهر ډاکټر و کینسر ټول بدن کې خورېدو خو په وخت باندې قابو کا او خپای ته نه پرېږه نو هغه کینسر یې خور نه شو نو الله دې ورسره ښه وکړي ډېر پوه ډاکټر دی او د بل هم رهنمایي کوي چې دې ډاکټر ته مریض بوځه دغسې الله جل جلاله چې کله دغه مرض د کفر او د نفاق دا چاته ولګي د هغې اصلاح دپاره انبیا راستی کفر و شرک ختم شي که په پسته او نرمه باندې کار نه کېږي نو بیا هغې نه پس دا راځي بل مثال یې دا دی چې په قوم کې په حکومت کې په سلطنت کې قانون وي ضابطه وي په هغې باندې رعایا د بادشاه ټول د هغې قانون مطابق چلی که یو جماعت د څو کسانو داسې جوړ شي چې هغوی بغاوت وکړي د بادشاه او د هغه د قانون خلاف وکړي نو د بغاوت په بنیاد باندې د دنیا بین الاقوامي قانون دی دا چې یو حکومت هغه جماعت او ډله نه پرېږدي دا باغیان دي او بیا د هغوی سره جنګ کوي او قتل کوي نو زما عزتمندو دې دنیا کې حکومت په دې کائناتو کې د چا دی د الله جل جلاله او د الله جل جلاله حکومت سره سره د هغه قانون هم دی او خپل قانون هغه وخت په وخت نازل کړی دی په انبیاو باندې او د هغې قانون بیانونکي او د هغې د دفعات او شقونو نه واقفیت قوم ته ورکوونکي انبیاء کرام دي د هغې شرح او وضاحت کوي قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث فقه دا ټول د هغې قوانین دفعات دي چې کله کوم یو قوم بغاوت شروع کی په ځمکه کې د الله جل جلاله د قانون نافرمانی نو الله جل جلاله بیا هغه نه پرېږدي په هغه قوم باندې بیا عذاب راځي او هغه عذاب په څه شکل کې راځي د هغې مختلف صورتونه دي کله عذاب الله جل شانه د فرښتو په ذریعه را نازل کی لکه د لوط علیه السلام قوم په هغې باندې عذاب فرښته راله د هغې چې څومره ښارونه هغه ټول ښارونه یې اوچت کړل جبریل علیه السلام او پورته یې بوتلل اسمان طرف ته او د هلته نه یې بیا الټه را خلاص کړ نو دی کورونه او دی لاندې شول او ځمکه پرې د پاسه شوه او په هغه ځای واپس راوغورځولو نو د چا هیڅ پته ونه لګي او نن سبا په تاریخ کې هغه ځای شته دی چې نن سبا په اردن کې واقع دی او نهر اردن هغې ته راکوزېږي او هغې ته بحر مردار او ډیډ سی وایي هغه ځای نن سبا خلک سیل ته ځي او هلته کې بربند خلک د پیرنګیان او د آزاد د لوفر اواره شتر بې موهار په شان د حیواناتو په شان هلته کې ځي سیر و تفریح دپاره هلته پراته په دغه ځای باندې عذاب راغلی حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دیار سمود باندې تېرېدو د صالح علیه السلام په نافرمان قوم چې عذاب راغلی اوس هم د هغې نښې وکړ شته نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته وفرمایل چونکې لارې هغه وه بله لار نه وه نو په هغې تېرېدل او پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې سورلیو ته پوندې ورکوي زر تېر شي او که د دې کوهي نه چا اوبه راغشتې نو اوبه توی کوي او که په هغې اوبو باندې چا اوړه اخلي نو هغه اوړه لرې کوي سفر دی او د هر یو څیز څومره قدر و او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې اوړو د تویولو امر وکړو د هغې اوبو د تویولو امر یې وکړو دا اوبه به نه استعمالوي ځکه چې دا هغه ځای دی چې د الله په نافرمان قوم باندې د خدای قهر نازل شوی نو د داسې ځای نه دا څیزونه اخیستل دا ټیک نه دي
او صحابه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک دا سر مبارک دا صادر را ټیټ کړو، سر یې ټیټ کړو، صادر را خور کړو، په توندۍ سره د هغې ځای نه وتو. او نن سبا خلک تفریح ته ځي. نو بعضې قومونه الله جل جلاله هغه په فرښتو باندې هلاک، بعضې باندې فرښتو چغه والي ده او د فرښتې په چغې سره هغه قوم هلاک شوی. لکه څنګه چې اسمان ډېر سخت وګړزېږي او موږ غوږونه بند کړو، نو دغسې د فرښتې هغه آواز او چغې سره زلزله راغلي، قوم هلاک شوی. بعضې قومونه الله پاک په سمندر سره هلاک کړي، فرعون او قبطیان د هغه قوم په سمندر کې هلاک شو. بعضې قومونه په سیلۍ سره هلاک شو، قوم سمود په سیلۍ سره الله جل شانه هلاک. بعضې قومونه په اور سره په وریځ سره هلاک شو. قوم عاد باندې د اسمان نه وریځ راله، وریځه کې اور پرې رانازل شو، هغه خلک یې وسوځول، هر څه یې وسوځېدل، باغونه هر څه. او بعضې خلکو ته عذاب الله جل جلاله ورکوي د انسانانو په ذریعه. بني اسرائیلو باندې بخت نصر کافر مسلط شو، او بني اسرائیل د هغه زمانې مسلمانانو خو چې کله د الله کتاب ته شا کا، نافرمانی شروع کا، نو د خدای پاک عذاب پرې رالو، د بخت نصر کافر په شکل کې هغوی ووال. او بعضې قومونو ته الله عذاب ورکوي، خپل بندگان مسلمانان پې اخته کي، لکه مسلمانان چا کافر قوم سره جهاد وکي او دغه کافر هلاک شي، لکه بدر کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابو په لاسو سره کفار مشرکین قتل شو، او یا کسان قتل شو. ابو جهل غټ سردار د هغې قتل شو، امیه ابن خلف قتل شو، او عقبه ابن ابي معيط دا قتل شو، او شیبه دا قتل شو، او څومره غټ غټ سرداران چې دا ټول قتل شو، وجل شو، او یا سرداران او په قلیب بدر کې په کوهي کې وغورځول. دا د خدای قهر دی. نو د مسلمان د لاسه چې په جهاد کې کوم کافر قوم وجلی کېږي، دا د الله عذاب دی، او دا الله جل جلاله غواړي چې د خلکو ته عذاب ورکړي. ځکه قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې کوم تاسو کافر وجلی دي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، دا تاسو نه دي وجلی لیکن دا الله وجلی دي. وما رميت اذ رميت، قرآن پاک ولولئ، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، اور تو نے جو مٹھی بر خاک پھینکی تو یہ تو نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. تا چې دا خاور او شګه واغورځوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شګه راوچته کړه، داسې د کافرو په لښکر یې وشیندله هغه یو موټی، او د الله په قدرت سره هغه شګه د کافرو په سترګو کې پرېوته، تیاره پرې راغله، څه ورته ښکارېدل نه، مسلمانان ورتلل او سوټونه یې پرې کول. نو الله جل جلاله فرمایي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، او تا چې کوم وشتل کړي دي دا تا نه دي کړي، دا حقیقت کې چا کړي دي؟ الله کړي. دا الله جل جلاله په دې موټي شګه باندې دا خلق هلاک کول غوښته. نو بهرحال عرض مې دا کولو چې دا د الله جل جلاله په خوښه دا حکم نازل شوی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق. نو د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې ژوند بیا په غزوات او سرایاو کې تیر شوی. ان شاء الله تذکره به راځي.